الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يهدم ما كان قبله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. الله رب العزت د دې یو څو میاشتو ترتیب په دې طریقه باندې ګرځولې دي چې په دې میاشتو کې خپل عبادت کیږي چې په بل میاشت کې هغه نه ادا کیږي. لکه روژه شوه نو په روژه کې روژې نیول دي او تراویح کول دي دا صرف په دغه میاشت کې کیږي. دا څه په بل میاشت کې نه کیږي. او د روژې نه پس بیا د شوال میاشت ده چې هغه د حج په میاشتو کې ده او په دغه کې د شوال شپږ روژې نیولې کېږي چې د هغه شپږو روژو ثواب الله رب العزت د پوره کال د روژو ښودلی دی. دېرش ورځې روژې سړی د روژې میاشت کې ونیسي نو دا د 300 ورځو برابر شو او شپږ ورځې روژې چې د شوال ونیسي نو دا د 80 ورځو برابر شو. قرآن کې الله رب العزت یو نیکی په لسه باندې بیان کړی ده. نو په دې لحاظ سره چې یو مسلمان د روژې میاشت نیولې او شپږ یې ورسره د شوال ونیولې نو د پوره کال د روژو ثواب میلاویږي. نو دا د شوال روژې د شوال په میاشت کې انسان نیولی شي، د دې نه علاوه په بله میاشت کې دا نه نیولی کېږي. بیا شوال، ذیقعده او ذیالحجه دا درې میاشتې د حج میاشتې دي چې په دې کې د حج احرام هغه تړلی کېږي او د حج احکامات په دې کې شروع کېږي. نو الله رب العزت د دې میاشتو ترتیب دا ګرځولی چې دا حج د دې میاشت نه علاوه په نورو میاشتو کې نه کېږي. بیا په دې کې د غټ اختر نه پس د قربانۍ مسله راځي نو د قرباني هم په دغه ورځو کې کېږي، دې نه علاوه په پوره کال کې باقي قرباني بیا نه کېږي. شوال میاشت دا هم ډېره اهمه ده ځکه چې په دې کې د حج احرام مسلمانان تړي او د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نکاح د پیغمبر علیه السلام سره د شوال په میاشت کې شوی وه او رخصتي هغه د شوال په میاشت کې شوی وه. نو شوال پسې بیا ذیقعده ده، کومه میاشت چې اوس شروع د دې د ذیقعده ویلې کېږي او دا هم د اشهر حج نه ده، یعنې د حج د میاشتو نه ده. او په دې میاشت کې پیغمبر علیه السلام تقریبا په اختلاف سره 4 عمرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه په دې میاشت کې کړې وې. نو دې میاشت دغه تقدس او فضیلت هم حاصل دی. زمون د عوامو یا د پښتنو د علاقو دا نظریه ده چې د ذوالقعدې دا میاشت دي منحوسه ګڼي، سپېرې ګڼي او دوی وایي چې دې کې خیر او برکت نشته دی. نو د دې په وجه باندې دا خلک په دې میاشت کې ودونه هم نه کوي او د ودونو د خوشحالو نه ځان ساتي او په دې کې سپېروالی ګڼي. نو دا د هندوانو رسمونه رواجونه چې کله دلته په رسایل پاکو هند کې یو ځای اوسېدل نو د هغې خلکو نه دا زده کړې کړي دي، وګرنه هېڅ یو میاشت داسې نشته دی چې په هغې کې سپېرتوب وي او هېڅ یو میاشت داسې نشته دی چې په هغې کې یو سړي باندې پابندي چې په دې میاشت کې ته واده مه کوه. بیا د اسلام 4 ارکانان ډېر زیات اهم دي، 4 رکنونه
یو منځ دی یو روزه ده یو زکات دی یو حج دی او څلور وانه جدا جدا شان دي د هر یو رکن خپل خپل مقام دی خپل خپل دغه ځای دی خپل خپل دغه فضیلت دی او هر یو زمون په دین کې اهم او ضروری دی د ټولو پوره کول دا ضروری دي چې په چا باندې ټول راضي او په یو سړی یو پوره کوي بل به فرض دی پوره کوي نه نو په دې باندې دا انسان دا مسلمان نه جوړیږي کې انکار کوي کفر ترشي او که انکار ته نه کوي نو بیا دا انسان کامل مسلمان نه دی د درې قسمه عبادت زمون په معاشره کې ادا کول کی یو تا بدني عبادت ویل کی یو تا مالی عبادت ویل کی او یو تا د بدني او د مالی مرکب عبادت ویل کی بدني عبادت نه مراد دا پنځه وخت مسلمان کو راځو جمعات کې ودرېګو دا د بدن عبادت دی په دې باندې زمون نه سخص خرچه خوراک زمون په دې باندې نزي او دویم نمبر هغه ته ویل کېږي مالی عبادت لکه زکات ورکول دا مالی عبادت دی قرباني کول دي ته مالی عبادت ویل کېږي په دې کې خالص مال سره راوکاږي او ورکوي او یو عبادت د څه چې هغه د مال او د بدن د دوانو نه اساس کړی شوی دی لکه مثال په تور باندې حج شو نو حج دا د څه عبادت د جبدي کې د سړي مال هم لګي او بده کې د سړي بدن هم لګي منډه تړلې په کې وهي حرام باندې تړلې او د کور نو میاش تقریبا بارو سي نو دې ته ویل کېږي مرکب من المال والعباده چې دا د مال او د عبادت نزيه دوانو نه اساس کړی شوی دی بده کې د دوانو خرچ راځي نو دا میاش چې کوم روان دي دا د حج میاشت روان دي په دې کې مسلمانان د هر علاقې د ګډ ګډ نه د دنیا د ګټونو نه راجمع کیږي او یو غونډه کې سپین صادر د خپل بدن لتاو کې یو شانت سرتور سر ولاړی او ټول لغه یو ناره وشي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک دا ناری وهلیکيږي نو دا یو عاشقانه عبادت دی او چې خلک د کومینه سره په خلوص سره د دې د ادا کولو کوشش کوي احرام عام طور باندې خلک دا غني چې را بس احرام سره دار چې سړی سپین صادر راواچو او د سپین صادر په وجه باندې سړی محرم کیږي صرف سپین صادر نه دی بلکې چې کله سړی تلبیه وي تلبیه نه پس په د باندې نور څه کارونه هم راځي لکه مثال په تور باندې خوشبو استعمالول نشي دکان کټ کول نشي د بدن اختو کاګل نشي خپل زنانه ته نږدې نشي ورته دا ټول سيزونه په دې سړی باندې پنشي جنگ نشي کولای د بهای کاګل نشي کولای نو دې ته ویل کېږي احرام او احرام چې کله سړی وتړي نو علما کرام فرمایي په دې احرام کې د کفن سره مشابهت ده احرام دې چې کله واچو نو بیا ګندل شي کپڑا نشي چولې او صرف دغه احرام د بده چولې نو انسان ته د آخرت فکر ورمخامخ کیږي چې اورل د سر روانه چې پای کې بمزه ناګندلې شوی کپڑا چو بلکې اچو څه چې بل به را تراچي او هغه هم سپینه کپڑا نو په دې باندې د آخرت غم او فکر انسان ته الله رب العزت ور یادې چې انسان مخامخ وګوري بس غیر چې پر صرف سپین لباس انسان تخکار کوي کې یو لاس کارا او لاندې یو سپین صادر او یو سپین صادر بر او سرتور سر ولاړی او الله رب العزت تزارې وي چې وਹੀ نو په دې باندې الله رب العزت انسان ته د آخرت فکر او غم ور یادې بیا چې کله احرام وتړي بیا طواف لاړ شي نو طواف یو د عبادت دی چې الله رب العزت په هر قدم باندې یو نیکی سیوا کوي یو درجه د انسان په دې باندې چتی او څوک چې تللی دي نو هغه ته ورته خبرې پته لګېدلې چې په عبادتو کې د ټولو نه خسته عبادت چې انسان له خوند ور کوي مزه ور کوي هغه طواف کول د خانه کعبه نه غیر چې پر تاویدل الله رب العزت په خانه کعبه کې د سکه شي خیره تاسو سوچو کې نو دا د کانو یو کمره ده او دا په دې طریقه باندې سازش شوی ده چې په دې کې د انجنیرانو څخه خاص کمال هم نشته او په دې کې ان کړکۍ شته ده نه په دې کې روشندانو نشته ده نه په کې سبله د خاص صفت شته ده چې هغه په وجه باندې سړی غل لاړ شي بلکې سوچو کې بس د تورو کانو یو کمره ده او هغه باندې پرده راخوره ده څه
په خاص نقشه باندې نه ده ساده شوی څه خاص رنگ او روغن نه ورکړی شي لیکن دا غي باوجود الله رب العزت په دې کې دومره کشش شي غیره او دومره مینه محبت په کې غیره چې د کوم سړي په ځړ کې لګم د ایمان جذبه او د ایمان مینه پرتای نو هغه خپل کور خرڅول او خپل بچو خرڅول ته تیاری چې هغه به مقام ته ځان ورسوي لیکن چې د چا په ځړ کې مینه او محبت اوس د یو سړي په ځړ کې مینه محبت نشته دی نو هغه نه د خانه کعبه عظمت دغه په ځړ کې پروتي او نه د یو بل جمعه عظمت دغه په ځړ کې پروتي لکه څنګه چې یو عام دیوال غني او یو عام کور هغه غني دغه رنګ د الله جمعه او د الله کور هغه ته یو عام کور ښکاری الله رب العزت قانون دا ګرځولې دی چې ډایرک انسان الله رب العزت سره ملاوي دي نشي ډایرک انسان الله رب العزت سره کلام نشي کولای الله رب العزت خلول نشي لیکن داغه په ځای باندې الله رب العزت کور ته سړی دی شي د الله رب العزت د کور نه غیر چا پیر تاویلې شي د کور د پردو سره ځان جوړتولې شي او دغه کور نه انسان چپه غستې شي غف کولولې شي د عاشق کار د معشوق د کور نه تاویدلی چې څوک په سچ باندې عاشقان نو غلا شو د معشوق د کور نه تاویږي طواف کوي او دا طواف د انسان له ډېر زیات لذت ورکوي کوم خلک چې ټول یې دي چې دا کوم د جمعه ته پیدا راځي چې دې خلکو له الله رب العزت ته دومره توفیق ورکړي چې وو واته ته طواف هغه کوي یو طواف کې و چې کوي نو په دې طریقه باندې صدله چې په صد کې زره ورکړي حساب کوي نو دومره طوافونه د انسان دا غنه چې خلک لګي نو نسبی برکاوي چې خلک ډيري نو لري براتاوي ګناه غلري تقریبا د شوشي لکه د قربات د رقبینه تاويږي نو بظاهر باندې انسان ته مشکل افکاری لیکن اجل ته سره لاړ شي او د خپل د هنکابي باندې د انسان سترګې ولګي او بیا خپل ځان ته ګوري بیا دې ته ګوري انسان حیران غونته کې ولاړی نو په کائنات کې د ټولو نه بهترین عبادت خوندور عبادت د خانقاه طواف دغه انسان دې چې پیرو ګوري نو د هر ملک او د هر رنگ والا او د هر جبه والا مختلف قسم انسانان رواني تور پاغي کی سپین پاغي کی انګريزان چې کوم مسلمان شي سترګې هغه پکې راغلي د ګلګوتي ختو والا بکی د خورو ختو والا بکی قسم قسم خلق بکی او قسم قسم ناری وهله کی یو د ټول په خلی باندې ام دغه یو आवाज لبیک اللهم لبیک او بیا چې کله طواف کې د طواف نه پس بیا صفا مروه ته لاړ شي بیا میلینی حضرین غشنا راړو چې کوم لګیدي پای کې منډي وږي نو کوم ماشومي او غټي د سړو د پاره حکمدار چې پای کې منډي وږي دا د عائشه صدیقه رضی الله تعالی د هاجره علیه السلام سنت د ذکر هغه منډي والي وي او د خپل زوی د لوګي او د تند د پاره الله رب العزت تمره خوخه راغلی چې د قیامت پورې د مسلمانانو باندې د غمنډي الله رب العزت یشدي نو حج حقیقت دا دی چې د عبادت د چپای کې مشقت مشتا مالم په خرچ کیږي لیکن کوم فند او مزه چې الله رب العزت په حج کې د نسیو قسم عبادت نشته چې الله رب العزت پای کې دومره خوندونه او مزه نو په کوم مسلمانانو چې حج فرض دی هغه لا زر تر زر دغه ادایګي پوره کول پکار دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو مسلمان باندې حج فرض او دی مسلمان حج اونکو نو هیڅ پروا مونته نشته کدا سړی يهودي مړ یو کو نصراني مړ اوس محدثین فرمایي چې يهودي او نصراني نو مطلب دا چې د اسلام سره د دې سړي سره رشتہ پاتې نشو لکه څنګه چې يهودي په دې زمانه کې په يهودیت باندې مړ شو یو نصراني په دې زمانه کې په نصرانيت باندې مړ شو او د پیغمبر رسول الله په مذهب باندې په دین باندې ایمان را نه وړو دا کافر په دنیا لاله دا غرانګ نسبت د انسان ته کړ چې حج هغه باندې فرض یو د فرض حج باوجود دا سړی ادایګي نه کوي نو هغه د پاره دا حکم دی حج په چا باندې فرض کیږي نو حج هغه چا باندې فرض کیږي چې یو سړی سره د تګ راتګ او دلته بچو ته چې کوم دغه په کفالت کې هغه ته د په غیب ربوبیت کې د په غیبوالي کې چې هغه ته د کومې خرچي ضرورت دي دا سړی پوره کول شي په دې سړی باندې حج فرض دی د تک راتک چې کوم خرچ راځي الته د اوسېدو د خرچي خوراک راځي او دا چې د میاشتې او نیمه غیبي یا شل ډیر فرض غیبي او دلته د بچو کوم خرچه د دې سړی کې دومره خرچه یو سړی سره نو په دې صورت کې د حج په دې سړی باندې فرض دی او د زر تر زر د دې ادایګي نه خپل ځان خلاصول پکار دي
او حج باندې الله رب العزت په سړي باندې د خپل رحمتونو دروازې کولاوي قرآن کې الله رب العزت فرمایي من حج پر اسکره د پاره دی چې تاسو لمونږ د دې فائدې درکو فائدو کې دا لیکل شوی دا چې په کائنات کې اوسه پورې تاسو څوک د سلیدل نه چې خلک وې پلان کې حج کو د حج نه پس هغه غریب شو د حج نه پس هغه لوګه فقر پکې راسته ولکه د څه تاسو بزرګونو لیدل چې د حج نه پس دا وی کاروبار روان شوی دا مال جیدات کې ترقی شوی لیکن د څه چرته تاسو لیدل نه چې وسړی و چې لکه د حج په وجه باندې غریب شوی د حج په وجه باندې فقیر شوی دی نو که څوک د دې یره د وجه نه حج نه کې چې زما غریب شمه او زما فقیر شمه او زما مال کې به کمی راشي نو دا غلط خیال دی دینه توبو کاغل پکار دی حج لا فورا تک پکار دی علماء کرام لیکي حج لته سړی لاړ شي نو مدینه منوره ته تک د حج د ارکان نه دی یو سړی مدینه منوره ته لاړ نه نو حج د په دې باندې ادا کیږي البته ډیره بدبختی ده چې یو سړی نشي لیکن مسله علماء کرام دا فرمایي چې یو سړی د هغه سره دومره پیسې دي چې د مکی تک را تک پکولې شي د مکی اوسېدل پکولې شي لیکن د مکی نه مدینه ته چې کوم خرچه کیږي هغه اثر نشته نو په دې صورت کې علماء کرام فرمایي چې دې سړي باندې حج فرض دی او فرض ذکر دی چې د مدینه تک د حج په ارکان کې شامل نه دی حج پوره کیږي په مکه کې او د مکی حدودو کې حرم جوړته ویل کېږي د حرم نه بعد مینا او په عرفات کې مدینه منوره ته تک په حج کې شامل نه دی داخل نه دی رکن نه دی سړی د خپل مینه او د محبت د وجې لزی او تګمر لپاره دی چې لاړ شي لیکن که یو سړی صرف د مکی خرچه ده د مدینه تک کوم خرچه چې راځي هغه سره نشته نو په دغه صورت کې علماء کرام فرمایي چې په دې سړی باندې حج هغه فرض دی یا زموږ په معاشره کې مختلف قسمه مسائل خلک بیانې پاس خلک وایي چې یو سړی باندې حج فرض دی هغه وخت پورې حج نه کوي سو پورې په خپل مور او پلار باندې وي حج نه کوي او د دوی نظریه دا ده چې د زوی حج هغه وخت پورې قبليږي نه سو پورې مور او پلار حج نه کوي دا د خپل ځان اساس کړی شوی مسله ده د شریعت سره او د اسلام سره او د فقه سره هیڅ مناسبت نه لري تاسو بلیدلی چې پلار مونږ نه کوي زوی د مخ کې مونږ کی چا د سویل دي چې لکه د زوی مونږ نه کیږي چې پلار یې لا مونږ نه کوي زوی د مونږ مخ کې څنګه چې مونږ پر دغه رنګ حجم فرض دی نو په حج کې غوته دا چې پلار می حج نه کړي زما حج نه کیږي نو دلته چې دا ویل چې پلار می مونږ نه کړي زما مونږ نه کیږي نو لہذا چې په چا باندې حج فرضي او په پلار باندې فرض نه نو دله په کار دا چې د خپل حج وکي دا دې نه چې نه لاول په پلار باندې کوم او دا نه پس به زکوم نو د پلار د حج کو په فرض نه تانه دغه پختنه نه کیږي کو په تا باندې حج فرض نو تانه به دغه پختنه کیږي په هغه کې واسطه مړی او ستا غریوان نیولې کیږي او دویم نمبر دا چې باز خلک وایي چې هغه وخت پورې حج نه کول په کار څو پروژې د دنیا نه ودونه کاری کوي یا د بچو ودونه د نه کول دا غلطه مسله ده د حج په فرایضو کې دا نه دي چې د واده د لور واده وکړي او دا نه پس بیا حج کې د زوی واده وکړي او دا نه پس بیا حج کې کور به جوړه او دا نه پس بیا حج کې بچي به بنو کورو باندې ودري او پیسې بلاول دا ول بنو پرې کې پرېشوت باندې ورکې او دا نه پس په حج کې نه دا خبره پکې نشته دي تاسو چې وایي چې لاول د نوریانو واده د ورسته حج د نظام غلطه مسله ده د نوریانو واده هغه په خپل ځای باندې هغه ته په کار دی چې هغه ته وکړي لیکن د حج په فرایضو کې د نوریانو واده دغه سره دغه تعلق نشته دی دا غوښتل د زامونو د ودونو سره د حج تعلق نشته دی د حج په تابع د شته خپل حج هغه وکړه د زامونو ودونه هغه بیل دی هغه خپل ودونه کوي کنه نو لهدا د زامونو د ودونو د وجه نه حج رسته کول د نوریانو د ودونو نه حج رسته کول د دې د شریعت سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی الله یو سره و چیرې زه د حج څخه کوم چې دا پیسې می د مور او پلار خیرات دی نو مور او پلار علاج ورګي دي
او چې بیا مړ شو د خیرات په تا باندې فرض نه دی تا خیرات هغه په سیولو کو ناغي په قبر کې په سروري کېږي یا به داغې نه پوښتنه کېږي چې تا خو شل بچي راوړي او شل په یوم خیراتونه کو راشه تا موږ وخو دا خبره نشته دی که حج په هغه باندې فرض وي هغه باندې حج کته ابو عمر د صحت ته رسیدلی چې هغه حج کولای نشي حج بدل باغ باندې وکي او کله پتا باندې خپل حج فرضي او ته چې نه حج نو کوم مور او پلار پسې به خیرات کوم دام غلطه خبره ده د مور او پلار د خیرات هوتانه پښتنه نه کیږي داغه تانه تپوس په قبر کې نه کیږي البته د حج به تانه تپوس کیږي چې حج پتا باندې فرض نه لہذا حج هغه مقدم کول پکار دی او هغه کول پکار دی باز خلک دسی چې حج په هغه باندې فرض لیکن هغه د حج پروا نه لري څوک په ځمکه پسې ختی دي څوک په جایداد پسې ختی دي څوک په کورونو پسې ختی څوک په گاډو پسې ختی دي څوک د بچو په نوکرو پسې ختی کوشش دا کوي چې بس مال جایداد زمون سیوا شي څوک چې پلاټونه سیوا شي څوک چې دکانونه سیوا شي څوک چې گاډي سیوا شي څوک چې د بچو نوکریان سیوا شي او حج باغی باندې فرض دی حج کیږي نه نو دا دومره سپک کار نه دی ته چې ماړه بستر کې بدی باندې راکا غوځي او مونږ سړی پرې خو نه د دې منځ ټول عمرې منځونه چې څومره دي دا غرانګي د حج په ژوندۍ یو فرض نه یو فرض د ټول منځونو برابر بیا ګرځي د دې په وجه باندې تانه بر دې پختنه کیږي او د دې نه کول په وجه باندې وتا دا غي سخت نه سخت عذابونه ملایوي لہذا دا سپک ګڼل نه دي پکار او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا انسان ته يهودي مري او عیسائی مري زموږ د دین سره دا تعلق هغه نشته البته یو مسله دی کېشته چې حج قرض مقدم دی یو سړي باندې قرض دی او دا و چې نه زه حج لازمه نو په دې صورت کې د حج کول نه دي پکار پر دې قرض ورکول پکار دي ځکه چې پیغمبر علیه السلام د قرض باره کې ډېر زیات وعید بیان کړی چې یو سړی په قرض کې ټال مټول کې پر دې قرض ورکوي نو پر دې قرض باندې خېټه ولا چې پر دې قرض په سړی نه نیسي خوري د دې ډېر زیات پیغمبر علیه السلام د یو صحابي جنازه نه کوله چې ورته د باندې قرض به قرض ادا کړی نه پیغمبر اسلام داغه د جنازې نه انکار وکړ دې وجنه علماء کرام فرمایي چې چا باندې قرضي نو حج د روسته کې پر دې قرض دی ورکړي پر دې قرض پر دې حق ورکول هغه مخکې دی نو دې وجنه او بعض هلک د دې خبرې په کوشش کې پراتی چې ما د حج خوشتا لیکن دا د بوډاتوب عبادت دی اوس کله موږ ځوانان او ځواني کې به حج څه لپاره کو چې کله بوډاګان شونه بیا به حج کو نو دې خلکو په ذهن کې شیطان دا خناسیت اچولې خناسیت د څه کوایو چې شیطان د په ذهن کې دا خبره چوي چې اوس کو لازمانی او راشه علال کو او مردار کو او خپلم خرو پردیم خرو رشوتونه مخله او توفیه مخله او د خلکو نه ډالۍ مخله ځکه چې لازمانی بزان پورا کا چې کله ځان پورا شو ریټیر شو ګلګي د سپین رال او بچی دی په خپل خور د ودونو نو کړیو شو دغه نه پس په حج د لاړ شي چې حج دی وکړو نو ګناهونه به پاک شو چرالي نو که چېرته مرګ راغی نو په داسې حالت کې به وبخلی شي بس حج به دې قبول شوي او ګناهونه به خلاص شوي او چونکې بیا خو ریټایرمنټ دی پنشن دی د هغې نه بس اخوا سړي ته د رشوت مشوت موقم نه میلاوېږي نو چې د چا په ذهن کې دا خناسیت پروت وي او د هغه دا خیال چې په دې باندې زه د حج وروسته کوم نو اولنۍ خبره خو دا ده چې تا سره دا پاخه لیکل شته چې ته به دې وخته ورسې چې تا له به دې نه مخکې مرګ نه راځي څومره داسې ځوانان دي چې هغه د بوډاتوب نه مخکې مړ شو هغه پنشن ته ونه رسېدل هغه د نوکرۍ په درمیان کې مړ شو او بیا ضروري ده چې فی الحال دا ته د حج فرض دی او په صحت باندې روغې وروسته هم ته داسې په صحت باندې نو لہذا د دې وجې نه د بوډاتوب په خیال باندې حج مؤخر کول نه دي پکار چې سړی دا خبره کوي چې بس چې کله بوډا شو بیا به د عبادت وکړو نو یو بوډاتوب ته رسېدل فرض نه چې ته خامخا ورسې دویم نمبر بوډاتوب ته ورسېدل نو ضروري نه چې دا صحت د تاسو سره همدسي او کم عبادت چې یو انسان په ځوانۍ کې کولای شي په بوډاتوب کې عبادت په هغه طریقه باندې ادا کیږي نو لہذا د دې وجه نه حج په ځوانۍ کې کول پکار دي په ځوانۍ کې سړی نیکمل شي د دې اجر او ثواب سیوا د مقابله د بوډاتوب کې برکه د نفل او یو برابر علماء کرام فرمایي دا غي وجه دا چې په ځوانۍ کې خواهشات سیوي شیطان سړی په سنخته ضرورت د خلکو سیوي او چې کله بیا بوډا شو بیا خواهشات هم ختم شي او دا غي نه علاوه شیطان هم د دې سره د په شا باندې شي نو د دې وجه نه بیا په دغه زمانه کې
داغه عبادت او د ځوان سړي په عبادت کې د زمکه او د اسمان فرق دی. بیا کوم خلک چې حج په باندې دی او حج هغه نه دی کړي نو پکار هداله چې هر وخت داغه د کټ سر ته وصیت پروتي چې پای کې هغه دا خبره لیکلي چې را په ما باندې حج فرض دی او ما نه دی کړو چې تاسو سماسو شوم زماره طرف نه حج کوي او کله کله نشي کولای نه بچو ته هر کال دا خبره کوي چې بچو صح کال خو مانه بیا حج ونشو کله دې درویان کې زو پات شوم زماره طرف نه حج بدل او توي هغه زماره طرف نه وکي وجه دا غي دا چې تا وصیت کړی نو بچی ستاره طرف نه به حج کې تا وصیت نه کړو نو بچو باندې لازم نه چې هغه ستاره طرف نه بیا حج وکړي چې وصیت ته وکړي نو پتا باندې به حج راځي لہذا دا وصیت کول پکار دی چې لکه کچا د سماشو شو زماده طرف نه حج هغه وکړي او د دې نه بس دعا کول پکار دي دعا کې ویل پکار دي چې الله مال د حج توفیق راکړي او حج را تر نصیب کې او د حج عبادت په ما باندې پوره کړي. اسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو زمونږ د لپاره بشمار دعاګانې کړې اداري امتحان نشته دی. پیغمبر علیه السلام چې د خپل امت لپاره څومره جړاګانې کړې دي نو په کائنات کې دومره جړا هیڅ چا د لپاره نه ده کړې. او د دې بدله کې پیغمبر علیه السلام نه یو دعا وکړه تاسو ماته یو دعا کوئ. هغه دعا سره هغه چې کله بانګ شو د بانګ نه پس دا کوم دعا ویل کېږي پیغمبر علیه السلام تاسو مال دا دعا کوئ. اللهم رب هذه الدعوه التامه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو مال دا دعا کوئ. نو محدثین لیکي چې دا ولې وایي چې مال دا دعا کوئ نو وجه دا غیر چې دی وخت دعا قبليږي او د دې دعا په برکت باندې انسان ته شفاعت ملایږي. نورو بانګونو کې موږ ته پته نه دی ماهام کې اکثر موږ د جمعات کې دلته بٹن والے شي ویني چې زموږ سب بس مکمل بیا ولای نو کله کله دا د اقتصادي سره شته دعا د خپل لاس سره سوچ کوم چې دا خلک د دعا نه وایي څنګه ځکه چې څنګه بٹن بند شو څنګه فورن سره او درو دعا ویلې شو. اوس پیغمبر اسلام چې د دعا دومره ویلې چې دا دعا مال غواړي کار ویلې دي بل سیمران نه دی غوښتي بل دا دعا را غوښتي ردی وجنا چې کوم سړي د حج شوق نوې علماء کرام لیکلي چې حج د اذان نفس فورا د حج دعا وایي چې الله مال د حج توفیق راکړي یا الله مال د حج توفیق راکړي. دعا کول پکاري چې الله مال د حج توفیق راکړي. دا دعا چې کومه دا الله رب العزت د انسان لپاره قبلي. او د دې نه علاوه دویم نمبر دا چې صرف شوق نه دا سره سره داغه لپاره لکه منډه تړل څه ته ویل کېږي. تاسو یو قصه وایي تقی عثماني سي وایي چې ما پلار به د حج تذکره کوله نو چې څه به د کمرې ته شم ځان نه مال جړا راتله ما ول چې الله دې په ما باندې حج او ما د دنیا د پر پلار ته هیڅ کړه سوال نه دی کړی د حج د پاره مو د سوال وکړ چې ما ته دعا وکړه چې الله رب العزت په ما باندې حج وکړي. نو ما ته وایي چې ستاسو د حج سره شوق نشته نو ته چې زما خو سره ډیر زیات شوق د چې کمره کې ځان نشم چړاګانې کوم نو ته چې تاسو جمع کړی د حج لپاره نو په هغه وخت کې یو نیم سل زما تنخواه نو ما ته چې ما خو سره جمع کړی نو ما ته چې ته د تنخواه نه په میاشت کې ₹1 بچت کولای شي ما ته چې ₹1 بچت کولای شي مې دا ₹1 ته بچ کولای د دینه هم ډیر شي حل شي. انسان باندې صرف دا چې هغه جمع کول شروع کی مخکې پوره کول د الله رب العزت کار دی چې الله وغوښتي طالب توفیق درکو. ډېر داسې خلک دي بشماره چې په هغه کې هغه خلکو لږی پیسې جمع کړو الله رب العزت پای کې برکت چولې واغتلی. تاسو نه خلک د ودود لپاره جمع کوي په ₹1 باندې واده پاغي باندې کی خلک د ګاډ لپاره پرو 13 هفته یو د 3 هفته کېږي په هندستان کې یو غټ موټر سایکل دي خلک داغه شوق لري ₹3 لک باندې کېږي یو سړی پنځي جمع کړی دا مو چې تاتانی زو دا سکی وو دا سکی هغه په بورې کې باقاعده کوکه باندې راړولې دی او سړی له وړي سکی ورته خېری په دې باندې گاډي راټوي تا په سکه باندې جمع کړل. ₹2.5 لک گاډي د لپاره سړی جمع کولای شي د کور د لپاره جمع کولای شي د بچو د نوکری د لپاره جمع کولای شي د ودود د لپاره د حج د لپاره چې د چا شوق هغه جمع کولای شي. او البیره ته قصه وکړه چې ستا مشرې خور
د 48 سال په عمر کې وفات شوی و او په کراچۍ کې او هغه چې کله واده شو نو د هغې د حج سره شوق نو هغې په دې 48 سالو کې د واده نه پس هغې چې کله پیسې جمع کول چې کله وفات شو د هغې بټوه موږ وکتله د هغې په بټوه کې 15 روپۍ پرتې وي او دغه 15 روپو سره لیکلو چې دا د حج دپاره ما جمع کړي نو د هغې د واده نه پس بس وس د 15 روپو کېدو چې 20 25 30 سال به د هغې د واده شو په دې کې ایله بس د هغې طاقت صرف دومره و چې 15 روپۍ جمع شوې وي او په دغه زمانه کې 15 روپۍ باندې حج نه کېدو لیکن د هغې په دې عمل کې دومره اخلاص و چې د هغې دپاره الله رب العزت په 15 روپۍ باندې حج پوره کړو څنګه یې پوره کړو نو مفتي شفیع صاحب وایي چې کله زه حج ته تلم نو ما د هغې د 15 روپۍ د خپل ځان سره راواخیستې چې کله زه مکې ته ورسېدم عرفات او د مینا نه تقریبا چې یو سړي به حج کو نو په هغې به 15 روپۍ خرچه راتله نو هغه پیسې ما په مینا او په عرفات کې یو سړي له ورکړې چې دا پیسې والو په دې باندې ته زما د لور د طرف نه حج وکړه هغه سړی روان شو او په هغه پیسو باندې زما د لور د طرف نه وی حج انسان سوچ وکړي چې کله شوق وي کله مینه الله رب العزت تمام هر څه د هغه دپاره اسانۍ د هغې اسان مثال تاسو نه ما درکو چې دا کوم خلک د ودونو شوقیان دي څنګه په طریقه باندې د هغې دپاره جمع کوي دا اول کور او بیا کوټه او بیا فرنیچر او بیا جامې او د هغې نه پس بیا ښځه او بیا واده کم از کم 4-5 لک روپۍ په دغې به راځي کوم خلک چې د نوکرۍ شوقیان دي نوکرۍ دپاره یې څنګه ایښي دي یاره دا پرتې دي که چېرته ډایرکټ څوک پیسې وغواړي نوکري په هغې میلاوېږي نو په هغې به یې ورکړو د ځمکې دپاره د کور دپاره یې څنګه جمع کوي نو د هغې وجه دا ده چې د ځمکې او د کور او د واده د دنیا مالونه اسبابونه دې سره زموږ مینه شته دی لیکن د آخرت او د الله د کور مینه او شوق او محبت زموږ سره نشته دی هغه خو ډېر لرې ځای دا نږدې ځای دی اصل مخکې ما ویلو که نه لکه مثال په طور باندې دغه 2 لکان دي که د دې د جومات صفایي نه کړه نو پوره کلی د دې صفایي کوي زمونږ په کور کې دا قانون دی چې سار به خامخا جارو وهي او ماښام به هم جارو وهي کم داسې کور دی چې پای کې سار او ماښام جارو نه والی کېږي په کوم کور کې 3 او 4 ګاندې تقسیم پې نه دی شوی چې سار به ته جارو وهي ماښام به ته وهي لیکن تاسو دې مونځ د راځي چا تپوس کړی چې دا جومات نن جارو شوی دی جارو شوی نه دی په میاشتو باندې څوک داسې شته چې هغه وایي چې زه راغلی ما په دې کې جارو لګولی نو هغه خو لوی ځای دی هغه موږ لا لیدلی نه هغې څه به زموږ څه شوقي دا یې د سترګو د لاندې چې کوم دی دا موږ د الله کور ګڼو څرنګه چې د خپل کور خاص خیال ساتو داسې د الله د کور چې ته موږ خاص خیال ساتلی نو وجه د هغې دا ده چې هر سړی خپل بچی ګڼي هر سړی خپل کور ګڼي هر سړی خپله حجره ګڼي لیکن د الله کور څوک د الله کور خو ګڼي لیکن بس دا د پلانکي کور دی پلانکې شته که نه پلانکې شته که نه نو که چېرته دغه 2 کسان وو هغوی صفایي وکړی شوه که هغوی صفایي نه کړي نو بس بیا به ګنده پروت نو دا زموږ په سترګو باندې پردې راوښتي دي چې د دنیا مال او اسباب او محبتونو پسې خو موږ غر کې لیکن د آخرت فکر موږ سره نشته د الله د کور مینه او غم او درد موږ سره نشته د الله د کور مینه او غم او درد چې چا کې رالی نو تاسو ته مه ویل چې هغه بیا خپل ځان هم خرڅوي او هغه ځای ته رسي میاشت مخکې د سوډاني یو واقعه راغلې وه چې ښځه یې مړه شو بچي نه خپل کور یې خرڅ کړو او زه په دې باندې حرام ته رالم عمره مې وکړه اوس پس د دې نه پس چې کوم خوا لاړم خو به لاړم یو عربي دا خبره واورېده او هغه فیسبوک له ورکړې وه په سوونو خلکو هغه دپاره افر ورکړو چې ته راشه او لکه د پلار به دې موږ ساتو تاله به موږ بېله بنګله والو قسم نوکران به تا ته موږ ودرولې ځکه چې دا تا کومه جذبه پرته ده دا جذبه نن سبا په خلکو ډېره زیاته کمه پرته ده نو صرف دا مه وایي چې یا الله بس ستا د تګ زما حرمان دی او بس د حج د واره دا مه وایي صرف د خولې الفاظ مه وایي د زړه مینه پیدا کوي د زړه شوق پیدا کوي د هغې دپاره خرچې جمع کول شروع کړئ د هغې دپاره دعاګانې وغواړئ لږ لاړې او یو پیره مورې ده بیا به درله ژوند خوند نه درکوي د واده مثال دی چې چا لیدلي هغوی چاته سوی نه او چې چا نه لیدلي هغوی ته خبر نه دي چې کوم تللي دي د هغوی شوق سیوا دی لیکن چې کوم نه دي تللي هغوی خو ناخبره دي چې کله لاړې بیا به درته پته وایي بیا به چې دا هر کال دا روژې راځي د حج راځي دا زړه به طرفه کې وایي چې یا الله څنګه اوس موږ رسېدلی ویل دعاګانې هم غواړو د هغې دپاره په میاشت کې څه بچت کولی شي هغه هم شروع کړي دعا بسم الله له عمل بالتوفیق نصیب کړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت موجود کړه او دعا جهان خیر نصیب کړي صلی الله تعالی علیه